فقیه ابو اللیث رحمه الله په بستان العارفین کې یو ناشنا واقعه را نقل کړې ده چې پکې معلومات هم دي، پکې عبرت او سبق هم دی. فرمایي چې په بني اسرائیلو کې یو کس و او هغه قسم خوړلی و په دې خبره باندې چې زه به واده الکوم، نکاح به الکوم، چې سلو کسانو سره مشوره وکم. یو کم سل کسانو سره وی مشوره وکړه او وی چې سبا سحر ته زه کم کس سره لومبې ملاو شم نو سلم نمبر کس په هغه یو سره به زه مشوره کوم او د هغې نه بعد به نکاح واده کوم. زه اتفاقا داسې وشو سبا سحر ته چې کله هغه ملاو شو او لومبنی کس وله مخې له ورلی نو هغه مجنون او پاگل و. نو دی ډېر خفه شو، په خفګان کې شو چې ما خو قسم خوړلی دی او ما دا عهد کړی دی چې سبا له چا سره ملاو شم لومبی نو هغه سره به مشوره کوم، د هغه نه به مشوره اخلم او دا خو لیونی د سره به څه مشوره وکم. خو به هر حال خپل عهد یې پوره کو. وی چې ما دغه کس صحیح کو نو د هغه زمانې مطابق وی د لرګي نه اسپه جوړه کړې وه او پای باندې چکرې وولي په کوڅو کې تور راته وی. وی چې زه ورڅخه قریب شوم وی ما ته اواز راکو چې احذر فرضي کی لا تضربک، چې زما د دې اسپې نه ځان بچ کا چې د تا ته لت در نه کی، تا چې ته خوږ نه کی. وی ما ورته ووی چې ته دې د خپله اسپه لکه ودرو حتی اسألک عن شی، چې زه تا نه د یو څیز باره کې سوال وکم، تا سره مشوره وکم. فاوقفه نو یغه خپله سورلي ودروله، دغه اسپه یې ودروله او وی ما ورته خپل قسم بیان کو، ما ورته خپل عهد بیان کو چې دا شان ته سلم نمبر کس یو ما قسم خوړلی زه تا سره مشوره کوم، ما ته یو مشوره راکه. نو ده ما ته ووایي چې النساء ثلاثه، ښځې په درې قسمه دي، ښځې په درې قسمه دي، واحده لک وواحده علیک وواحده علیک او لک. وی راته وی چې یو قسم هغه دی چې هغه زنانه هغه ښځه تا دپاره سراسر فایده ناکه ده، تا دپاره نفعمنده ده. دویم نمبر هغه ده چې هغه تا دپاره ضررناکه ده، هغه په تا باندې وبال او عذاب دی. او دریم نمبر هغه ده چې تا دپاره فایده ناکم ګرځېدی شي او ضررناکم ګرځېدی شي. وی بیا ماته وی چې احذر الفرس کی لا تضربک ومزوه، وی ما ته وی چې د دې اسپې نه ځان بچ کا چې ته تاله لته درنګي تا خوږ نګي. او تیر شو لړ رانه. نو زه په حیرت کې واچولم، حیران شوم چې درې قسمه ښځې خو راته بیان کړې خو تفصیل راته ونه کو. سړی بیا لاړې. وی زه ورپسې روان شوم. وی اواز مې ورته وکړو چې تفصیل خو راته بیان کړې، د دې نه څه مراد دی؟ نو یې راته وی چې هغه ښځه چې هغه تا دپاره فایده ناکه ده، هغه زنانه چې هغه تا دپاره ده او تا دپاره پای کې خیر دی. نو یې راته وی چې دا هغه پیغله زنانه ده، هغه پیغله زنانه ده چې لا تر اوسه پورې واده نه دی کړی. فقلبها وحبها لك ولا تعرف احدا غیرک، د دې زړم ستا دپاره دی، د دې ټوله مینم تا دپاره ده، ځکه چې ستا نه علاوه دا بل څوک پیژني نه لا تر اوسه پورې. او دویم نمبر زنانه چې هغه د تا دپاره ضررناکه ده، په تا باندې وبال دی، نو دا هغه زنانه ده. فالمتزوجة ذات ولد تأکل مالک وتبکی علی الزوج الاولی، دا هغه زنانه ده چې یو ځل شادي شوده ده، دی یو ځل واده کړی دی نه مخکې او د هغې نه ورسره اولاد هم شته دی، نو مال به ستا خوري او دا به جاړي په ړومبني خاوند باندې. نو دا تا دپاره ضررناکه ده، د دې مینه به تا سره نه وي. وی راته ووایي چې دریم نمبر چې تا دپاره فایده ناکم ګرځېدی شي ضررناکم ګرځېدلی شي، نو دا هغه زنانه ده چې د دې یو ځل واده شوې ده، شادي شوده ده خو اولاد یې نشته دی. نو فإن كنت خيرا لها من الأول فهي لك وإلا فعليك ومزوع. وی راته وی که چرې
ته د دې لپاره د غړومبني خاون نه بهتر شوي د دې په نظر کې او تیخ وخت شنه دا خو ستا ده او که چېرې داسې ونه شوي نو دا بیا ستا نه تا لپاره ضررناکه ده او وایي دغه کس لاړی وایي زه حیران شوم چې دې خبرو ته وګوره څومره هوښیار سړی دی او څومره د حکمت نه ډکې خبرې وکړي د معلوماتو نه او ځان نه لیونی جوړ کړی په لارو کوڅو کې منډې وایي د ماشومانو په شان عادتونه یې دي وایي ما ورته وایي چې ویحکه تکلمت بکلام الحکما وعملک عمل المجانین افسوس په تا باندې کلام خدا سکه لکه د خيارانو په شان د دانا خلکو په شان دی او عمل د لیوانو دی دا سو وجدا وای ما ته وی چې ان بني اسرائيل ارادو ان يجعلوني قاضيا فابيت بني اسرائيل دا اراده وکړه چې ما قاضي او حاکم مقرر کی نو وای ما ته انکار وکړ فالحوا عليا ويغي ما باندې ډیر اصرار کو نه پرې خدم فجعلت نفسي مجنونا نو ما خپل ځان لیونه وګرځو حتی نجوت منهم تر دې پورې چې ما دا غینه نجات ومندو رونو داسې خلق په دنیا باندې تیر شوي دي چې هغه د قضا د عهدې د قبولولو نه انکار کوي چې ته زموږ نه غلطه فیصله ونشي په ورځ د قیامت زموږ مؤاخذه ونشي په دې باندې حدیث کې راغلی من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغیر سکین کم سړی چې د خلکو په منځ کې قاضي فیصله کوونکی ثالث مقرر کړی شو د بغیر چړې نه حلال کړی شو امام ابو حنیفه رحمه الله تا امیر وقت د قضا عہده پیش کړ چې دا قبول کا امام ابو حنیفه رحمه الله ته انکار کوي چې زره دی لایق نیم امیر ورته وی چې ته دروغ وایې ستانه به د دې سیوا بل څوک لایق وي تا ته الله دومره فقاهت او پوهه درکړې ده امام صاحب رحمه الله ورته وفرمایل که چرې زه د دې عہدې قبولولو لایق نیم زوام چې زه د دې عہدې قبولولو لایق نیم نو نالایق ته ته عہده څنګه ورګې او که چېرې ستا په خیال کې ما ته دروغ ووي نو دروغجن خو به طریقه اولا خلک قاضي نه جوړي نو دومره لوی احتیاط کړی دی دغه علماو سلف صالحین متقدمین حضرات د دې ټول نظر په آخرت باندې چې بس د الله تعالی رضا مونږه حاصل وکړو او پرز د قیامت زمون حساب کتاب دا آسان وي دا هغه خلک دي چې د لوی مرتبه والدي او د قضا د عہدې د قبولولو نه انکار کوي د آخرت د وجنه او نن راشه زمونږ د پاکستان عدالتونه وګوره ججان پرې اوس پکې ججانی مقرر شوي چې عدالت ته لړ شي نو مخې ته به زنانه ناستې هغه به د قوم فیصلې کوي الان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کوم قوم عہدې زنانه ته وسپارل شي دغه قوم به هیڅ چېرې کامیاب نشي د کوم قوم مشري چې ښځې کوي دغه قوم به هیڅ چېرې کامیاب نشي ځکه زنانه باره کې نبی علیہ السلام فرمایلی چې هن ناقصات العقل والدین د دې دینم ناقص دی او د دې عقلم ناقص دی نو دا هغه خلکو چې د دې نظر په آخرت باندې نو چې همیشه چا په منځ کې ثالث او فیصله لپاره مقرر شي نو حق فیصله کوه چې په ورځ د قیامت پستا مؤاخذه ونشي د الله په دربار کې چې ته اونې نسل شي